الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. القواعد الأصولية درسونا ننبل درس أتما قاعدة من رسدليو. أتما قاعدة الواجب المخير ثابت عقلا واقع شرعا. سنغ قاعدة ذلك الواجب المخير ثابت عقلا وواقع شرعا. وشكرا. واجب یو مخیر یو واجب معین دی. وشالکه واجب کی تقسیمات دی مختلف ډیر تقسیمات دي، یو 15 تقسیمات دي، خو یو دا وره چې یو واجب څه شي لکه معین، یو واجب مخیر څه شي لکه یو واجب معین بل واجب مخیر. ها واجب معین چاته ویل کیږي؟ واجب معین چاته ویل کیږي؟ واجب معین دې ته ویل کیږي چې هغه کې ما طلبه الشارع بعینه. څه دې کنه چې هغه شارع طلب کړي څه شي بعینه طلب کړي څه شي کړي لکه بعینه د هغه فعل طلب تانا هغه کړي دون تخیر بینه و بین غیره، بغیر د تخیر نه په میز د دې کې او په میز بل کې. یعنې داسې نه دی ویلي چې مثال طور کدا فعل کې او کدا کې او کدا کې، داسې نه دی ویلي، بلکې دقه بعینه دغه فعل بکې بعینه دغه فعل بکې کوم چې شریعت باندې واجب کړی دی، دې ته واجب معین ویل کېږي. څه ویل کېږي لکه معین. د هغې مثال واوره لکه صلوات الخمس، پنځه منځونه، دا اوس واجب معین دی. څه شی دی لکه واجب معین دی. ولې شریعت چې مانځه ټیم راشي تا ته دا نه وایي چې لکه که مونځ کې او که پیسې ورکړي او که چا سره ښېګړه وکړي، درې واړو چې نه کم یو چې تا وکړو تا نه د اقیم الصلات امر ساقط شو. داسې شریعت تا ته نه وایي هلکه، پوه شوې هلکه؟ داسې کېږي؟ تا چېرته کړي دي هلکه؟ نه دي کړي. مونږ مسلمانان یو. نو دا دې ته څه ویل کېږي؟ واجب معین ویل کېږي. دغه شانتې روژه شوله. روژه چې کومه ده شریعت تا ته دا نه وایي چې یا روژه نیسه کله چې ته روغ یې ګورې، صحیح ده که نه؟ حالت الاختیار کې ته کله چې روغ یې او تا ته شریعت دا نه وایي چې ته بغیر د عذر نه چې ته روژه چې کوم دی یا روژه نیسه یا پیسې ورکوه او یا د دې په نیز د دې په دغه باندې څه د چا خبره جهاد ته لاړ شه، داسې شریعت درته نه وایي، بلکې روژه به بعینه نیسي، الله به امر ته نه څه کېږي هلکه ساقطېږي. پوه شې که نه؟ تر څو پورې چې بعینه روژه دې نه ده نیولې ته به ګناهګارېږي، ته به څه هلکه ګناهګارېږي. نو دې ته واجب معین ویل کېږي. پوه شې؟ واجب مخیر چاته ویل کېږي؟ واجب مخیر دې ته ویل کېږي چې شریعت په هغې کې تا دپاره اختیار ورکړي. تعریف داسې وکړو، تعریف وکړو نو انشاءالله چې ما طلبه الشارع مع تخیر بینه و بین افراده. شارع د هغه طلب کړي سره د تخیر نه په میز د دې کې او په میز د افراد د دې کې، صحیح ده که نه؟ په میز د دې کې او په میز د افراد د دې کې. څنګه افراد د دې کې او میز کې تخیر، دا څه مطلب شو؟ داسې سم سړی نه پوهېږي. پوه شې که نه؟ د هغې مثال اوره نو ته انشاءالله تعالی ښه پوه شې. لکه خصال د کفارې شو. څه شی شو؟ خصال الکفاره. کفاره ورکول په مختلف طرقو سره. لکه شریعت تا باندې په کفاره د یمین والا په هغې کې درې شیزونه په دا باندې لازم کړي دي. څه شیزونه لازم کړي دي؟ درې شیزونه لازم کړي. کوم کوم شیزونه دي هغه؟ یو دی اطعام 10 مساکین، لس مسکینان له خوراک ورکول. پوه شو که نه؟ او کسوته یا د هغو له جامې ورکول، او تحریر رقبات. پوه شو؟ څو شیزونه دی هلکه؟ درې شیزونه شریعت په تا باندې لازم کړي دي. لکه الله رب العالمین فرمایلی دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته. څه شی دی هلکه؟ فکفارته اطعام 10 مساکین.
من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. دا قرآن آیت دی. نو دې کې الله رب العالمین ویلي او درې شیزونه شریعت ذکر کړي دي. څو شیزونه هلکه؟ 13 درې شیزونه شریعت ذکر کړي دي. نو اوس د درې واړو شیزونو کې دې کې ته کم یو چې کې مثال طور پر اوسط ما تطعمون ورکې مطلب خوراک ورکې 10 مسکینان الله جامع کې صحیح دی تحریر رقبه کې کم یو چې ته کې پوه شو که نه نو واجب تا نه څه شی شو هلکه ساقط شو امر درنه ساقط شو پوه شو که نه ستا کفاره څه شی شوه ادا شوله پوه شو فرق باندې پوه شوې په کفاره د دغه واجب المعین او واجب المخیر کې دغه شان دی واجب المخیر چې کوم دی هغه په نور امورو کې هم راځي لکه په امور انتظامیو کې ته مثال والا لکه شریعت یو دوه کسان دي چې هغه په شریعت هغه ټولو شرطونو باندې پوره دي کوم شرطونه چې شریعت د امامت دپاره لګولي دي چا دپاره لګولي دي امامت د کبرا دپاره یعنی د هغه امیر المؤمنین د مؤمنانو جوړېدو دپاره کوم شرایط چې ویلي دي یو دوه کسان دي په هغو کې ټول شرایط موجود دي پوه شو که ټول شرایط په هغو کې موجود دي علم او تقوا او دغه شانتې د کوم شرطونه دي صحیح دی که نه د ټول شرطونه پوره دي اوس دلته کې یو امام مقررول ځان دپاره دا څه شی دی لکه د واجب دي په امت باندې چې د هغو دپاره یو لیډر یو امام د هغو صحیح دی که نه دا مقررول واجب دی امیر المؤمنین ها اوس د امیر المؤمنین کې دلته کې دا اوس څه شی دی واجب المخیر دی دې کې چې کم یو چې تا دغه که منتخب کو نو هغه واجب درنه څه شی شو لکه ادا شوله واجب درنه ادا شو او امر درنه ساقط شو پوه شو لکه ها دغه شانتې دغه د څه نوم دی دا استنجا ده استنجا کول چې کوم دی هغه واجب دی څه شی دی که نه استنجا کې ځان پاکول څه شی دی لکه واجب دی خو دې واجب کې تا ته شریعت اختیار ورکړی دی څه شی ورکړی دی اختیار ورکړی که ته اوبه استعمالې او که کاڼ استعمالې ګوره دوه شیزونه درته ښودلی که چا اوبه استعماله کړي دي هم هغه واجب باندې عمل راغی هغه تطهیر پکې راغی پوه شو که نه دغه شان دی که کاڼ استعمال کوي صحیح دی که نه لوټه استعماله کړله په دې باندې هم څه شی کېږي هلکه استنجا ستا وشوله څه شی شو هلکه استنجا وشوله دغه شانتې نور دغه دی نور دیونو کې شریعت د هغه مثالونه ویلي دي په قتل عمد کې داسې مثال ورکړی هغې کې کفاره ده صحیح دی که نه دغه شانتې څوک چې کفارة الاذی څوک چې مثال حج ته لاړ شي هغې په سر کې تکلیف وي صحیح دی که نه هغه باندې الله رب العالمین کفاره یې ښه ده چې هغه به روجې نیسي او یا صدقه ورکړي او یا یو قرباني به حلالوي نسک صحیح دی که نه دا به حلالوي نو هغې دپاره ځان خرول چې کوم دی هغه صحیح دی نو دې کې هم شریعت تعالی اختیار ورکړی کوم یو چې تا وکړو نو هغه تا دپاره جایزه ده پوه شو که نه کوم یو چې تا وکړو نو هغه تا دپاره جایزه ده هغه واجب تا نه ادا کېږي نو دا مصنف دا وایي مصنف وایي چې الواجب المخیر ثابت عقلا واقع شرعا واجب مخیر چې کوم دی هغه ثابت دی عقلا هم عقلا څنګه ثابت دی عقلا داسې چې ګوره ته یو لکه یو سړی غلام ته ووایي یو مالک مولا خپل غلام ته ووایي چې ته یا دا کپړې وګنډه او یا بازار نه سودا راوړه پوه شوې که او یا پلانکي تپوس له لاړ شه زما د طرف پوه شوې که 3 کارونه غوره کړي خو دې کې کم یو چې تا وکړو نو بس دې ټیم کې دا ستا نننی کار هم دغه شو پوه شوې که درې واړو کې ته نن دغه دیو نه یو کار وکړه اوس دا کلام صحیح دی هلکه عقلا بلکل صحیح دې کې څه معنی نشته پوه شوې که نه اصل کې معتزله چې کوم دی هغه واجب مخیر نه مني هغه څه مني هلکه واجب مخیر نه مني هغه وایي ګوره واجب چې کوم دی هغه معارض دی وجوب چې کوم دی هغه په دلالت کوي په تعین باندې او مخیر دلالت کوي په تخیر باندې څنګه تاسو معین او مخیر یو ځای کوئ هم ورته واجب وایي هم مخیر وایي پوه شوې لیکن دا خبره غلطه ده پوه ها بله قاعده
نهمه قاعده الواجب المؤقت يفوت بفوات وقته الا من عذر. واجب مؤقت چې کوم دی هغه فوت کیږي په فوت کولو د وخت سره الا من عذر مگر د عذر د وجې نه. صحیح ده کنه. واجب چې کوم دی هغه څه شي کیږي لکه واجب مؤقت هغه فوت کیږي په وخت د فوت کېدو د وخت سره. پوه شئ کنه. ګوره یو واجب مؤقت دی او ول واجب موسع دی. څه شي دی لکه موسع دی. اصل کې دینه مخکې یو بل تقسیم دی هغه ته واوره. ګوره یو واجب مطلق دی او ول واجب مؤقت دی. صحیح ده کنه. پوه شئ کنه. یو واجب مطلق دی یو واجب مؤقت دی. دا هغه تقسیم دی. ښه واجب مطلق دی او واجب مطلق دی ته ویل کېږي چې هغې دپاره شریعت څه وخت نه یې مقرر کړی. څه شی کړی لکه وخت نه یې مقرر کړي. لکه ذکر شو اذکار شو دې دپاره شریعت څه وخت ورکړی دی لکه نه. سلام شو سلام په مسلمان باندې واجب دی که نه دی واجب دی. ښه دا ټیم مقرر دی دې دپاره نه ټیم مقرر نه دی هر ټیم چې د سلام واجب پوه شئ که نه. دغه شانتې نور مثالونه د هغې دي چې واجب مطلق او واجب مؤقت دپاره. ښه بیا د واجب مؤقت چې کوم دی دا په دوه قسمه دی. واجب مؤقت چې کوم دی هغه څه دی لکه دوه قسمه دی. هغه کم دی هغه واجب موسع دی او بل واجب مضیق دی. واجب څه دی لکه واجب موسع دی او واجب مضیق دی. څه شی دی لکه مضیق. پوه شئ. موثق مثال مونږ پېښ کړو. مؤقت مثال لکه منځونه شو دا شیزونه شو. صحیح ده که نه دا مؤقت مثالونه شو. او واجب موسع او مضیق چاته ویل کېږي. واجب موسع دې ته ویل کېږي. دا که د وروستنۍ قاعده کې دا راځي خو دې قاعده کې ته دا وواره چې واجب المؤقت چې کوم دی هغه په وخت د هغې سره هغه چې کوم دی هغه فوت کېږي. ګوره عبادت په درې قسمه دی. یو عبادت دی قبل الوقت. صحیح دی که نه مخکې د وخت نه. صحیح دی مخکې د وخت نه عبادت کول دا ناروا دی. لکه ته اختر قرباني مخکې د اختر منځنه وکړې. صحیح دی که نه دا جایز ده لکه نه دا جایز. دغه شانتې ته دغه وکړې څه نوم دی دا مونځ د ماسپښین دا د زوال نه مخکې وکړي نو دا جایزه ده لکه دا په اجماع د علماو جایز نه ده. پوه شو که نه تر څو پورې چې وخت داخل شوی نه وي نو ته عبادت نشي کولی. صحیح چې لکه ته تر څو پورې چې وخت داخل شوی نه وي نو ته عبادت نشي کولی. ښه دویم عبادت په وخت کې دی. یو خو مخ قبل الوقت وکړه. دویم عبادت په وخت کې دی. عبادت په وخت کې په اجماع د امت سره صحیح کېږي. څه شی کېږي لکه صحیح کېږي. بلکې د وخت تعین کې حکمت هم دا دی چې دا په دې وخت کې وشي. لکه ماسپښین لمونځ ماسپښین لمانځه دپاره الله رب العالمین ماسپښین وخت چې کوم دی هغه ماسپښین لمانځه دپاره الله رب العالمین مقرر کړی دی. دې کې حکمت هم دا دی که چې وخت باندې لمونځ وشي. پوه شئ که نه ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ښه دغه شانتې واجب. ښه دریم شی دا دی چې د واجب چې کوم دی هغه بعد الوقت ادا کول دی. څه شی دی لکه بعد الوقت ادا کول. اوس واجب بعد الوقت ته نه ادا کېږي. واجب بعد الوقت نه ادا کېږي مګر په څه سره مګر په عذر سره. مګر په څه سره لکه عذر سره. لکه واجب مؤقت هغې ته ویل کېږي که نه چې هغې دپاره یو ابتدا او انتها شریعت مقرر کړي چې دا درې ټیمونو په منځ کې ته به لمونځ کوې. پوه شو که نه. ها اوس مازدیګر مونځ سړی په ماښام نه پس کوي دا کېږي لږ بغیر د عذر دا کېږي. پوه شو که نه. ها عذر یې نو بیا بېل صورت دی. الا من عذرین ځکه قید لګولی چې عذر یې نو بیا کېږي. څنګه عذر څه دی اوده پاتې شو یا هېر شو. من نام عن صلات او نسیها فلیصلي اذا ذکرها. پوه شو هلکه هغه وخت کې بیا دا عبادت بیا کېږي. خو عام وختونو کې بغیر د عذر دا عبادت لکه وروسته د فوت کېدو نه وروسته کېږي هلکه نه کېږي. دا قاعده ده. ښه دا اوس اصل دی. هر څوک چې تا ته وایي چې هلکه د لمونځ د عبادت قضایي راوړه د عبادت څه راوړه هلکه قضایي راوړه دا بیا هم کېږي وخت نه وروسته هم کېږي. هغې نه به څه غواړې
دلیل به غواړي مت دلیل پوه شئ که دا اوسې به اوس وګوره خلک وایي چې فرض مونځ چې قصدن سړی قضا کوي بغیر د عذر نه دا وروستو کېږي دلیل ندارت پوه شئ که نه نشته دی فرض مونځ چې قصدن سړی پرېږدي بغیر د څه عذر د دې هېڅ قضا یې نشته نه هېڅ کفاره شته پوه شو که نه توبه به دا سړی وباسي د کفر کار یې کړی دی کفر دومره لوی ګناه یې کړې ده کفر کار یې کړی دی لیکن څه چل دی بیا هم دی دا قضا یې په دې باندې نشته دی پوه شو که نه دغه شانتي ویتر شو نو ویتر چې کوم دی هغه مخکې د دغې نه کولی شي هلکه نشي کولی مخکې د وخت نه کولی شي نشي کولی ماښام ته ویتر کولی شي نشي کولی ها په وخت کې ویتر کولی شي او به اتفاق وخت نه پس ویتر کول ویتر قضایي دا شته که نشته دی اوس وګوره شریعت د چا دپاره جایز کړی ده معذور دپاره پوه شئ که نه معذور دپاره د جایز کړی ده چې ته وخت قضایي وروستو عذر کې وراوړي ها یو سړی د ښه ټوله شپه هم ویښ ناست دی او دغه د فیسبوکونه کوي او بیا هم وایي چې زه سهار ویتر وکړم نور خطه نه وروستو ویتر وکړم پوه شئ که نه نو دا ویتر بیا نه کېږي صحیح دی که نه ځکه چې عبادت چې کوم دی هغه عبادت موقته دا په يفوت بفوات وقتها دا څه چل دی يفوت بفوات وقتها پوه شئ لکه دا قاعده شوله ها بله قاعده ان شاء الله تعالی سبا به وایو جزاکم الله خیر واحسن الجزاء